أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره او دوی پیجندلې نه دی الله تعالی لرا لکه څرنګه چې حق د پیجنګلو دی یا دوی تعظیم نه دی کړی د الله تعالی دوی عزت نه دی کړی د الله تعالی حق قدره لکه څرنګه چې حق د تعظیم دی اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء فهاغ وخت کې چې ویل دوی چې ندی نازل کړي الله تعالی على بشر په هیڅ یو بشر هیڅ یو انسان باندې من شيء څه قسمه څیز لرا هیڅ قسمه وحی کتاب په یو انسان نه دی نازل شوی دی یهودیانو ویل قلت ورته حضور صلی الله علیه وسلم من انزل الكتاب الذي چا نازل کړي دی کتاب هاغا جاء به موسی چرا وړو هغه لره موسی علیه السلام نور و هدى للناس په داسې حال کې چې و دغه کتاب رڼا او هدایت د پاره د خلقو تجعلونه قراطیسا تاسو ګرځولو دغه کتاب لرا ټوکړه ټوکړه پاڼې پاڼې تبدونها وتخفون كثيرا او ښکار کولو به تاسو بعضې حصې د دغه کتاب بعضې احکاماتو د دغه کتاب لرا چې کوم به مو په طبیعت برابرو وتخفون كثيرا او پټولو بتاسو ډیرو حکمونو د دې لرا وعلمتم ما او اخذل شو تاسو تا ما هاغس لم تعلموا انتم ولا آباؤكم چې هغه نه پیژندل تاسو او نه پلارانو یعنی مشرانو تاسو قل الله تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نازل کرے دے کتاب قرآن پاک لرا ثم ذرهم فی خوضهم بیا پریک د دوی لرا فی خوضهم پاغ خرافات خپلو کې پاغ غلط مشغلو خپلو کې یلعبون چې لوبې کوي دوی په هغې کې وهذا کتاب او دا قرآن پاک کتاب عظیم الشان انزلناه نازل کرے دے منگ دے لرا مبارکن او دے برکتن والا مبارک برکتی مصدق الذی بین یدیه او تصدیق کون کے دے دہاغی بین یدیه چی مخ کی ددنو ولتنذر ام القرى او دید بارا چت ویروی اے نبی علیہ السلام ام القرى اغی مرکزی کلیوال لرا یعنی اہل مکی لرا ومن حولها او سوک چی دی گیر چاپیر د دینا سلور وار طرفونو تا یعنی طول الدنیا والذین اوهاغ کسان یؤمنون بالآخرت چه هغی ایمان راوڑی پا اخرت باندے یؤمنون به هغی ایمان راوڑی پا دے قرآن پاک باندے وهم على صلاتهم يحافظون او هم دوی دی د منزونو خپلو چه حفاظتی کوي دوی ومن ازلم او سوک زیاد ظالم دے ممن افترا علی اللہ کذبا دہاغی چانا چی جوڑوی پا اللہ باند درو یعنی دا دیسی سڑینا لوی ظالم بل نشتا او قال او یا وی دے اوحی الیا چی وحی کولے کی ماتا ولم یوح الیہ شیء حالان کې وحی نه د کړلې شوی د ته د هیڅ چیز
ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله او سوک زیاد ظالم دے د هغه چانا چې وای سأنزل زرد چې زب نازل کړم یعنی زب پیش کم مثل ما پشان د هغه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی ولو ترى او کچردت اوینی اے مخاطبہ اذ الظالمون فی غمرات الموت پہاغ وقت کی چوی دا ظالمان پاغ سختو دا مرگ کی پحالت دا زنکدن کی والملائکت باسطو ایدیہم او پرشتے اگدون کی وی دوی تا اللہ سنخپل اخرجو انفسکم او پرشتی بورتو وی راوبا سی روحون اخپل الیوم تجزون عذاب الہون نن رزبا بدل در کولے کی گیتا ستا داغ عذاب ذلت والا داغ سپکون کی عذاب بما کنتم تقولون بسبب دے چو ویل بتاسو علی اللہ غیر الحق پا اللہ باندے ناحق خبرے وکنتم عن آیاته تستکبرون اوی تاسو دا آیاتونو دا اللہ نا چی تاسو بتکبر کولو زان بمغٹ گنلو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا او یقینا راغ لی تاسو منگتا یو جدا جدا کما خلقناکم اول مرت لکه سرنگ چی منگ پیدا کری وی تاسو پا اول ځل په دنیا کی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ او پری خودلو تاسو ما ټول هاغ سیزونا خولناکم چی منگ درکڑیو تاسو تا وراء ظهورکم شات دشاگانو خپلونا وما نرى معكم شفعاءكم الذين او منگ نینو ستاسو سرا اغا سپارشیان ستاسو هاغا زعمتم چی تاسو پی گمان کولو چی دوی بزمونگ سپارش کئی انہم فیکم شرکا چی بیشکا وی بدوی پتاسو کے شریکان لقد تقطع بینکم یقینا کٹ شولو تعلق رشتہ بینکم پمینستاسو کے وظل عنکم او رکشولو ستاسونا ما ہغا کنتم تزعمون چی تاسو بگمانو نکول یعنی تاسو چی بکم سیزون شریکان گرزول چی دوی بمونگ بچکی وسنم نشان ده غی نشتا